هره نارینه او زنانه دا غواړي چې الله تعالی موږ عمرې له بوځي. نن یو ښکلې او اسانه وظیفه درته در کوم، صرف او صرف 100 وارې دا وظیفه ورځ کې وایه، انشاءالله العزیز چې په یو میاشت کې دننه به الله تعالی ستا تمام اخراجات، تمام ضروریات او تمام هغه څیزونه برابر کړي، او تا به انشاءالله العزیز الله جل شانه په خپل قدرت سره، یعنی په جهاز کې به دې بوځي، داسې نه چې په قدرت کې دفاع واکړي. انشاءالله الله تعالی به تعالی تمام هغه څیزونه اسباب مهیا کوي دې وظیفې سره، او ته به انشاءالله په یو میاشت کې چې تا دا یو میاشت کې دننه به الله تعالی ستا اخراجات هم الله تعالی پوره کړي او ستاسو اسباب به هم پوره شي، او انشاءالله عمرې ته هم الله تعالی بوځي. خو یو درخواست دا دی چې انشاءالله موږ ته به خامخا دعاګانې کوئ، ځکه چې تاسو کله لاړ شئ نو تاسو به دعاګانې الله تعالی قبلوي. خانه کعبې ته به مخامخ کیږئ، انشاءالله دې عاجز او فقیر دپاره به خامخا دعا غواړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو معزز او محترم مسلمانانو، تاسو به روغ جوړ یې، د صحت په جامو کې به الله تعالی مو خوشحاله او باد تر و تازه کامیاب لره. او هغه مسافر چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، په هر ملک کې دي، قطر، دوبۍ، فرانس، سعودي عرب، UK، USA کې، یا ستاسو په کورونو کې داسې مسافر دي چې هغه بهر دي، الله تعالی دغه ټولو مسافرو ته اوږده زندګي د صحت عافیت والا ورکړي. الله تعالی د خپلو کورونو ته په خیر او عافیت سره راوستلی کړي. نن زمونږ انتهایی اسانه وظیفه، دا وظیفه صرف او صرف د عمرې دپاره ده. یعنی که څوک غواړي چې الله تعالی ما په یو میاشت کې دننه عمرې ته بوځي او په ما باندې الله تعالی د خپل کور زیارت وکړي، یعنی خانه کعبه را باندې وویني، نو انشاءالله چې په یو میاشت کې دننه چې دا وظیفه تاسو کوله، او وظیفه هم 100 پیرې صرف، داسې نه چې بس ته په 1000 پیرې وایه او 2000 وایه او 3000 وایه، نه، صرف او صرف ورځ کې 100 پیرې دا وظیفه کوه، انشاءالله العزیز چې را روان کم وخت نه چې تا شروع کړه، یعنی په 1 تاریخ ته تو شروع کړه، په 5 ته شروع کړه، را روان 1 5 له به الله تعالی ستا تمام اخراجات، تمام اسباب، یعنی پاسپورټ دی، تا وی ما سره پیسې هم نشته، پاسپورټ مې هم نشته دی، او دا به څنګه چل کېږي، او دا پیسې به د کوم ځای نه راځي؟ نو ګوره دا زما او ستا ذهن دی، ما او تا مخلوق، خو چې زمونږ کوم رب دی که نه، د هغه سره نه د پاسپورټونو کمی شته، نه ورسره د پیسو کمی شته، نه ورسره د خزانو کمی شته. داسې ځای نه به درله درکړي انشاءالله چې وهم او ګمان سوچ کې به زمونږ نه وي چې یاره دا پیسې د کوم ځای نه راغلې او زه د عمرې له څنګه ځمه. خو لیکن تاسو ته پکار دی چې دا وظیفه خامخا دا شروع کړئ. اوس 62 ته راځو مسلمانان وروڼو، وظیفه به صرف او صرف ورځ کې 100 وارې کوئ، 100 وارې، صحیح شوه؟ پوره توجه او پوره دهان سره به وظیفه کوئ، صحیح شوه که نه؟ پوره توجه دهان سره چې مو کړه انشاءالله العزیز نو ډېر زر به لاړ شئ. تاسو چې څنګه مخکې ما عرض وکړو چې خیر دی د فقیر عاجز دپاره به خامخا دعا خامخا د الله تعالی په کور کې وغواړئ. وظیفه چې دا مسلمانانو وروڼو هغه دا ده: بسم الله والسلام علی رسول الله، بسم الله والسلام علی رسول الله، صرف 100 پیرې، بسم الله والسلام علی رسول الله، بسم الله والسلام علی رسول الله. دا ورځ کې مسلمانانو صرف 100 وارې وایي، انشاءالله العزیز چې هغه رب هغه به ډېر زر تاسو په هوایي جهاز کې کښېنئ یا به سعودي ایرلاین کې تاسو کښېنئ، انشاءالله چې خانه کعبې دپاره به تاسو بوځي او ستاسو د زړه حاجت او مقصد به الله تعالی پوره کړي. ګوره ډېره ښکلې خبره ده، ډېره. ګوره خلک په لکونو روپۍ لګوي، په زرګونو روپۍ لګوي، خو بیا هم کار نه کېږي. تاسو صرف دا وړه وظیفه ورځ کې صرف 100 وارې، او انشاءالله چې بیا به تاسو خوشحاله یې، او د خوشحالۍ منظر به په خانه کعبه او په مدینه چې د جانان شنې روضې ته ورشئ که نه، وی ډېره مزه کوي. الله تعالی دې موږ هم بوځي، تاسو هم موږ هم نه ایتلي انشاءالله. د الله تعالی نه امید دی، ما هم دا وظیفه شروع کړه، انشاءالله تاسو هم شروع کړئ.
او ګورو چې الله تعالی انشاءالله څوک مخکې خانه کعبې ته بوځي. که زه مخکې لاړم انشاءالله زه بیا تاسو دپاره دعاګانې هم کوم او د دې چینل باندې او ستاسو دپاره به خانه کعبې نه انشاءالله ویډیو هم کوم او تاسو ټولو مسلمانانو ته به خاص کر زما اورېدونکي کتونکو ته به سپیشل دعاګانې کوم. الله تعالی مو خوشحاله او آباد ساته. الله تعالی دې ستاسو تمام اخراجات تمام ضروریات د عمرې دپاره چې دي د خپلو ښایي خزانو نه پوره کړي، کوم خزانو کې چې کمی نه راځي. او الله تعالی دې هغه ټولو مسافر کوم چې بهر وطنونو کې ژوند تېروي د هغې ټولو مسافرو دې الله تعالی ښکلې اوږده زندګي د صحت او عافیت والا نصیب کړي. انشاءالله دعاګوی هم ستاسو دپاره تاسو ما ته کوئ زه به تاسو ته کوم ځکه تاسو ما نه پیژنئ زه تاسو نه پیژنم. محبت د الله تعالی دپاره دی، محبت د الله تعالی د کلام او وظایفو دپاره دی. الله تعالی دې دا همیشه قایم او دایم وساتي. د لوی الله په امان.